أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة الانعام 7 نمبر آیت. په دې 7 8 او 9 نمبر آیاتونو کې درې جوابونه ذکر شوي دي. هغه سوالات چې د مشرکانو له طرف او د کافرانو له طرف نه په قرآن او په نبی علیه السلام باندې کېدل، نو دې ځای کې د درې اعتراضونو جوابونه ذکر شوي دي او اعتراضونه نه دي ذکر شوي. اعتراض اولانۍ د دوی دا و چې قرآن موږ ته په یو ځل باندې ولې نازلېږي، لږ لږ وحي راځي په 30 کاله کې دا بیا مکمل شو، نو ویل موږ به اله دا ومنو چې د تورات په شان کې په یو ځل باندې راشي او موږ یې وینو چې دا کتاب د اسمان نه راغی، د قرآن دی. دا اعتراضونه چې څومره دلته ذکر کېږي سبا وروسته نور راشي، دا صرف د ضد په بنیاد باندې و چې دوی دا ثابته کړي چې موږ قرآن نه منو او هغې دپاره څه نه څه دلایل جوړ کړي. یعنې دا سوالونه په دې بنیاد نه و چې ځان یې په یو اطمینان یې پیدا کوه، بلکې دا د ضد په بنیاد باندې ذکر کول. اولنی سوال پکې دا و چې موږ لږ لږ وحي نه منو، الله به یې ومنو چې غونډ کتاب نازل شي. الله تعالی وایي ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، که موږ نازل کړی وی په تا باندې ای پیغمبره کتابا فی قرطاس، لیکلی شوی په کاغذ کې، غونډ کتاب لیکلی شوی په کاغذ کې، فلمسوه او دوی په خپلو لاسونو باندې مسه کړی وی، ټچ کړی وی چې دا کتاب دی، بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې، لقال الذین کفروا نو ویلي به هغه کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبین، مگر دا جادو دی ښکاره. حاصل دا شو چې دومره ضدي خلک دی، د دوی چې کوم مطالبات دي نو دا په ضد باندې مبني دي او د ضدي سړي قایل کول ډېر ګران کار دی. وایي تش کتاب نازلول خو پرېږده وه، د دې نه ورخ و چې خبره موږ نور هم صفا کړو، واضح کړو. اسمان نه کتاب راشي، دوی په سترګو باندې ویني، د هغې نه بعد لاس وله وروړي. د لاس وروړلو معنی دا ده چې دا وهم خیال او سحر نه دی، بلکې چې لاس وروړي نو پته کتاب لګي چې دا کتاب دی. سترګو کې دوکه کېدی شي، نظربندي کېدی شي، خو په لاس وروړلو کې نظربندي نه وي. دغه شان ړانده خلک کتاب نه ویني، خو چې څوک لاس وروړي نو هغه پوهېږي چې دا کتاب دی. او چې خبره نور هم واضح شوې، لاس یې وروړی وي او پښه پې پوه شوي چې کتاب دی، نو بیا هم لقال الذین خامخا ویل به هغه کسانو کفرو چې کافران دي ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مگر جادو دی ښکاره، دا سحر دی. حاصل یې دا شو چې که آسماني کتاب نازل شي هم دوی مني نه، د الله تعالی ته دا خبره معلومه وه چې دوی دومره ضد راټینګ کړي دي چې د دغې مطالبې باوجود دوی نه قایل کېږي. وقالو او ویل به دوی لولا نزل علیه ملک، ولې نه نازلېږي په دې نبي علیه السلام باندې یا په دې قرآن په تایید کې ملک یو فرشته. دویم اعتراض د دوی دا و چې د نبي علیه السلام سره د اسلام یو فرشته هم راشي او هغه فرشته یې موږ ته ووایي چې دا د الله پیغمبر دی، الله به یې ومنو. یا دغه فرشته یې موږ ته ووایي چې دا قرآن چې کوم دی د آسماني کتاب دی، تصدیق لپاره دی راشي، الله به یې موږ ومنو چې دا قرآن دی. نو د هغې جواب ذکر کېږي ولو انزلنا ملکا، که موږ نازل کړي وې فرشته د نبي علیه السلام په تایید کې یا د قرآن په تایید کې، لقضی الامر، نو بیا فیصله د کار شوي وي. څه مطلب؟ فیصله به څنګه شوي وي؟ یعنې دوی به یقیني هلاک شوي وي. فرشته را نازلېدل د دوی د هلاکت ښکاره سبب دی. څنګه سبب دی؟ ګوره فرشته چې کله راځي، یو دا ده چې فرشته به په کوم شکل کې راځي، په خپل اصلي شکل کې به راځي، په انساني شکل کې به راځي. یوه خبره دا ده. نو که ته ووایې چې دا په انساني شکل کې راشي، په خپل اصلي شکل کې راشي، اصلي شکل کې هېڅوک هم د فرشتې شکل برداشت کولی نه شي. نبی علیه السلام په تمام عمر کې جبرائیل علیه السلام صرف 2 پیرې لیدلی دی او د هغې د هیبت واقعات معرف القرآن ذکر کړي دی چې نبی علیه السلام وایي چې ما کله جبرائیل السلام په اول ځل باندې ولیدو 600 وزرې لرلې، داسې یو لوی مخلوق و. عام انسان بالکل دا برداشت کولی نه شي او د باقي انبیاو باره کې دا ثابته هم نه د هغوی فرشته لیدلي. نو د انسان په وس کې دا نشته چې د فرشته په اصلي شکل کې ویني او برداشت کړي، هېڅوک نشي کولی. فرشته چې کله په اصلي شکل کې راغله او چا هم ولیدله، د هیبت نه به ایسته مړي، لقضی الامر، فیصله به د کار شوي وي، د خلک به ایسته مړ شوي وي د هیبت د وجې نه. دویمه دا ده چې فرشته را نازلېدل دا د دوی فرمایشي معجزه ده چې یاره موږ نورې معجزې نه منو، زموږ د مرضۍ مطابق یو معجزه ده، هغه دې پیش شي، هله به موږ قرآن تنقیدو. هغه فرمایشي معجزه دا ده چې فرشته دې راشي په اصلي شکل کې موږ ته نظام وښیي.
نو بیا د الله تعالی سنت طریقه دا ده، د الله تعالی عادت دا دی چې کله خلک فرمایشي معجزه وغواړي او به ونه مني، نو د الله تعالی نظام او قانون د مخکې د سره روان دی چې دا خلک پوري هلاکیږي، به الله تعالی ساره یې مهلت نه ورکوي. چې فرشتہ راشي دوی برداشت هم کې، دوی خو نشي برداشت کولای، برداشت هم کې د الله تعالی ته الله تعالی په علم کې دوی غزت دی، غزت دی الله تعالی ته معلوم د جسمه زدي خلک دی بیا نه مني، نو بیا انکار کوي او د انکار وروسته پوري عذاب راځي، دوی ټول ختميږي. لہذا دا معجزات فرمایشي معجزه چې فرشتہ دی نازل شي دا نه پوره کېدل د ځان له یو رحمت دی، کدا پوره شي وي د مشرکانو کافرانو د یو کس هم خیر نه وي. نو بده وجه الله وی ولو انزلنا ملکا کوم نازل کړي وي فرشتہ لقضی الامر او په سره به د کار شوی وي، یعنی یو دا جدي په شکل برداشت کړي نه وي د هیبت نه بمړه وي، دویم دا د جدي خاصم زد دي خلک د نو زد بیٹینګ کړي وي، او د الله تعالی نظام دا د فرمایشي معجزې غوښتون کې خلک بیا پرې دینه معاف کوي نه، بیا غیر لپاره مهلت نه، ثم لا ينظرون بیا ودی ته اس مهلت نه ورکړل کېده، یعنی پوری به هلاک شي وي. او په الحال د مهلت شته، دی لوی کافران دي، د قران دشمنان دي، د نبی رسول الله دشمنان دي، د مسلمانانو اجتماعي دشمنان دي، لیکن الله تعالی پوری نه رانیسي، خود دغه واقع نه بعد بخامخه الله تعالی دی پوری رانی ولې. دریم سوال یدا دی 9 نمبر آیت کې چې د نبی علیہ السلام په ځای باندې د فرشتہ ډایرک راغلي وي، نبی علیہ السلام ته دی ضرورت نه، بلکې د پیغمبري د لپاره فرشتہ راغلي وي. دغه یو ناجایز باطل سوالات، باطل اعتراضونه دي، ځکه د نبی علیہ السلام د زمانه نبی علیہ السلام نه وړاندې چې څومره پیغمبران لغل ټول انسانانو او دوی قایلو چې پیغمبران تر شوی دي، بدیم قایلو چې انسانانو، نو چې په هغه اعتراض نشته، نو په دې کې څنګه اعتراض پیدا شو؟ اگر چې په انسان پیغمبر کېدل کې ډیر زیات حکمتونه دي، انسان چې پیغمبر شي هغه روټي خوري، تم روټي خوري، ته به د خوراک چریز دکی، ته به د ژوند ضرورتو چریز دکی، ته به د ژوند معاملاتو چریز دکی. فرشتہ نه خوراک کوي، نه ودونه کوي، نه تجارت کوي، نه روزګار کوي، هیڅ هم نه کوي، صرف عبادت کوي، دا غینه سریبو د سیز دکیږي نه. نو بیا به الته کې بیا مشکلات وي، نو دوی اعتراض مکمل باطلو، خو اعتراض دا وکړي چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ډایرک فرشتہ راغلي وي، هغه د پیغمبر شوی وي. الله تعالی د هغه جواب ذکر کوي ولو جعلناه ملکا، کمن ګرځولي وي د پیغمبر لره فرشتہ، یعنی پیغمبري د پاره فرشتہ انتخاب کړي پیغمبر علی ګلی وي، لجعلناه رجلا، مم ګرځولي وي هغه در په شکل لسړي کې. جبرائیل السلام واکثری نبی علیہ السلام ته د انساني شکل کې راته، په اصلي شکل کې خو ځکه نشي راتلی چې وړاندې موږ وویل چې اصلي شکل دا خلک نشي برداشت کولی، نو چې نشي برداشت کولی نو دویم صورت پاتې شو چې په انساني شکل کې راشي، نو چې په انساني شکل کې راشي نو بیا نقصان دا دی وللبسنا علیهم ما یلبسون، ګډوډ شوي به په دوی باندې هغه څه چې په الحال په ګډوډ دي. اوس دوی وایي چې یار دا پیغمبر دی که نه دی، او موږ ته فرشتہ راشي، نو چې دغه فرشتہ د پیغمبر د انسان په شکل کې راغلی وي، نو بیا هم هغه اعتراض کېدی چې موږ اوس هم پوه نه یو دا خو انسان دی، فرشتہ نه ده، موږ ته فرشتہ راشي، نو سوال په ځای پاتې شوی وي. او که د فرشتې اصلي شکل کې راغلی وي، فرشتہ په اصلي شکل کې راغلی وي، نو جواب مخکې ذکر شو لقضی الامر، فیصله به د کار شوی وي چې د اصلي شکل دوی برداشت کولی نشي. نو دواړه ځای اعتراضونه یې عبس او پرسوده شو. ولقد استهزئ برسل من قبلک، او یقینا ټوکې شوي دي په ډېرو پیغمبرانو پورې ستا نه وړاندې. دا غونډه آیات تسلی شو نبی علیہ السلام لپاره، دا مضمون د تسلی دی. حاصل دا دی چې نبی علیہ السلام پورې به کافرانو مخالفینو ډېرې ټوکې کولې، ډېرې ملنډې به یې کولې، او ډېر عجیبه عجیبه الفاظ به استعمالول، او ډېر عجیبه عجیبه سوالات به پرې کول چې هغه به بیخي ناجایز وو. نبی علیہ السلام په دې باندې ډېر زیات خفه و، هغه د امت غم ورسره او امت ډېرې غټې نخرې کولې، نو نبی علیہ السلام په دې باندې ډېر زیات خفه و. الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دا نستا کمزوري ده، نستا مجبوری ده، او دا نستا نوی خبره ده، بلکې مخکې د څومره پیغمبران راغلي په ټولو پورې خلکو مخالفینو ملنډ هم کړي دي، مذاق هم پورې کړی دی، نقصان او د هغې مخالفت هم کړی دی. دغه پیغمبرانو په خپل کار باندې صبر کړی دی، استقامت یې کړی دی، انجام یې دا ده چې دغه مخالفین الله تعالی بیا هلاک کړي دي، پرېښودلي نه دي. نو ستا مخالفین به هم هلاک شي، پاتې به نه شي. نو نبی علیہ السلام ته تسلی شو چې صبر وکړه، استقامت وکړه، د نورو پیغمبرانو په شان ته کې ستا مخالفین د پاتې کېدو نه دي، خامخا به پناه کېږي. نو الله تعالی وایي ولقد استهزئ، یقینا ټوکې شوي دي برسل په ډېرو پیغمبرانو پورې من قبلک ستا نه وړاندې. حق پرست خلک چې څومره مې په هغې پورې ټوکې کېږي، او له ټولو نه غټ حق پرست خلک د پیغمبرانې پسې د هغې وارثانې. او په دې وجه باندې د علي رضی الله عنه وینا دا وه چې کوم سړی وایي چې زه عالم یم، حق پرست یم، او په معاشره کې مخالفین او دشمنان بالکل نه، هیڅوک مخالفت نه کوي،
نو علي رضی الله عنه فرمایي چې دینه ودا معلومیږي چې دا سړی غټ مداهن دی، ډېر رښتیا حقونه رښتیا بیناګانی پټي ساتل چاته نه دی ویلي، ځکه سړی کله پر رښتیا باندې لاس پوري کی ډېر مخالفین را پورته کیږي. بیا نو د هر حق وارث خلک او مخالفین یي، نو ټول زیات حق پرستی په پیغمبرانو کې نو باغې پورې خامخا ټوکی کیږي. نو الله تعالی وی فحاق بالذین سخروا پیوش په هغه کسانو پورې چې هغوی ټوکی کولې منهم د دوی نه ما هغه شی پورې پیوش شو کانو به یستهزئون چې دوی باغې پورې ټوکی کوونکي مراد نه عذاب شو. کوم عذابونه چې دوی نه منل دی ویل چې د دې پیغمبر مخالفت باندې عذاب نه راځي او څوک چې وی عذاب پر راځي داسې ټوکه د مسخره ده دا خبرې به کولې. هم دغه عذابونه چې کوم عذابونه دوی نه منل به د ظالمانو پسې پیوش. اوس دې څنګه کې سوال داش چې الله تعالی وایي چې د پیغمبرانو دشمنان چې څومره مخالفین دي نو هغه پورې عذابونه پیوش شوي دي، هلاک شوي دي. نو په دې ټیم کې د مکی مشرکان او ټولو کافرانو مخالفت وکړو او اعتراض یې وکړو چې دا خبره صحیح نه ده، د پیغمبرانو مخالفینو باندې عذابونه نه دي راغلي او د دې لپاره دوی ثبوت نشته. چې ثبوت نشته الله تعالی جواب کوي قول ورته وایه سیروا لاړ شئ په الارض بزما کې سفر یې وکړئ ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان چې څرنګه و عاقبة المکذبین انجام د هغه خلکو چې نسبت د دروغو یې کاو هغه انجام سو. نو دوی لارې چې کوم وي نو دوی به شام ته تجارت تلل، یمن ته به تلل او په دې لارو کې د عادیانو سمودیانو د لوتیانو هغه زګینه آثار اوس په الحال هم موجود دي. نو بل بدغه سفرو کې تاسو په خپل خان د ازول غوي هغه خلک چې کوم د پیغمبران مخالفت کړي دي د کانو هغه بارانونه او هغه زګینه په الحال موجود دي. نو البته تاسو ته پته ولګي چې د پیغمبر مخالفین په دې دنیا کې هلاک شوي دي. وګورئ آیاتو د دې حاصل د دې دوه آیاتونو حاصل دا شو چې د اسلام دشمنان او د حق پرستو خلکو مخالفین هغه په دنیا کې هم هلاک دي، تباه شوي دي، تباه کیږي به او د هغې د ثبوت لپاره تاسو سفر یې وکړئ د هغې نه په خپلو سترګو باندې وینئ. نو دا تخفیف دنیاوي شو چې کم خلک د اسلام او د مسلمانانو مخالف او دشمنان دي دغه خلک به چېرته هم ترقي ونه کړي، دغه خلک به الله تعالی هلاک کړي او د دغه هلاکت ثبوتونه په دنیا کې موجود دي. تاسو سفر یې وکړئ په خپلو سترګو باندې وینئ. بس